داسې ځوانان شته چې هغه روژه کې ډرامې ګوري، داسې شته چې هغه روژه کې فلمونه ګوري. اے مسلمانه ته چې فلم ګوري او ته چې ډرامه ګوري، الله وایي فانه لی، دا زما ستا راز دی، دا راز مه خرابوه، دا راز روغ وساته. ته د رب رازدار رب، چرته زه ناچیز او چرته د رب رازدار. دا د ورځ سره د راز و نیاز شپې ورځې شروع دي، دا د الله سره د راز ورځې شپې شروع دي. ځوانانو د رب رازدار یې، د رب رب وایي ما د روجې اجر د فرشتو ته نه دی ورکړی، فرشتي ته نه دي خبر، دا زما او د بنده ترمنځ زما منله. نو د راز نه رازدار خبري نو چې څومره چا دا راز ښکلی وساتو، رب ته یې صحیح وړلو. موبائل مګورئ، بیا درته وامه روجې مه خرابوئ، دا سترګې محفوظ کړئ. وایي زه د رب رازدار یم. خیر دی که ګناهګار یم خو د رب رازدار خو یم. دې ورځو کې را سره د رب راز و نیاز شروع دی او ماښام به مې الله دعا قبلوي. ماښام ټیم نږدې شو، زما د دعا د قبلېدو ټیم نږدې شو. ټوله ورځ مې راز و چې ټوله ورځ یې سړی په خوب کې تیر کړي، ټوله ورځ یې سړی په موبایل کې تیر کړي. دی به په کومو لاسونه به دی رب ته به کوم لاسونه اوچتوي، دی به د رب نه په کومه ژبه غواړي، دی به رب ته کومه لاسونه اوچتوي. دا ډېرې قیمتي ورځې شپې شروع دي، ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي. نه یو خبره کو د روجې د راز نه خبر شولو چې دا روجه څه شی دی او په روجه مونږ له الله سره کې الله اکبر پېشمنې کوئ. ښه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روجه د څه نه شروع کیږي؟ د پېشمني نه، د پېشمني نه روجه شروع کیږي. ښه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تصحروا فإن فی السحور برکة. ای زما امتیانو پېشمنې کوئ، په دې پېشمني کې ډېر برکت دی. یو ګوټو بس کوئ، یو پیالی چیس کا، یو نوڼی اوبه خوره او نوڼی روټۍ خوره، خو پېشمنې کوه. ښه پېشمنې کوه. ته نه خبر ان الله و ملائکته یصلون علی المتصحرین. څوک چې پېشمني له پاسي د روجې شروع کوي نو ملائک او د الله د طرف نه پې رحمتونه راورېږي. من په متصحرینو باندې، پېشمني کوونکو باندې د الله د ملائکو د طرفه رحمتونه راورېږي. څوک چې پاسېدلی پېشمني کوي، پېشمني کوئ، پېشمني کې ډېر برکت دی. فإن فی السحور برکة، په دې کې ډېر برکت الله ایښی دی. دا د صالحینو نښه ده. پېشمني مستحب دی. او نبی علیہ السلام وفرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو په روجه کې فرق چې دی هغه پېشمني دی. روجه به اهل کتاب هم نیوله، مونږ هم نیسو، خو زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې چې دی هغه پېشمني دی، هغه پېشمني دی، هغه پېشمني دی. پېشمني کوئ، پاسئ، یو ګوټو بس کا. دا د امام الانبیاء سنت دی. حدیث مبارک کې راځي پېشمني به وکړو بیا به ودرېد. ښه د سنت دی. په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دا ډېر برکت دی دې پېشمني کې. ښه پېشمني کوئ.